قرب نږدې کېږي دومره مقدار شی کول کېږي تمیز یې لرې کول کېږي یعنی دومره په دغسې شکل باندې تمیز کونه زده کړه کونه پوهنه باندې مشکله کېږي په مرتبه د ظلالو کې سر باندې خلاصونه اسانه ده په مرتبه د صفاتو کې درغه مشکله په شویناتو کې درغه مشکله په اعتباراتو کې بیخي مخ مشکله دیم سر خلاص دا تفصیل کړي سی اور مخکې ما درته کړی اوس نو و مرتبه د ظلالو ته رسیدنه دې ته ولایت صغرا وایي چې مرتبه د ظلالو ته ورسیږي و دې ته شی وایي ولایت صغرا پرونه ما یو څه تفصیل سي درته وکړ او پاتسو و مرتبه د صفات رسیدل ولایت کبرا ورته وایي و مرتبه د شیونات ته رسیدنه ته ولایت ملائ اعلی ورته وایي او مرتبه د اعتباراتو نه رسیدنه کمالات نبوت د کمالاتو څخه د شار د نبوت دا یو بحث صوفیه کرامو دا بیان کړي دا خبره ټول تقریبا په کشف سره ثابت وسنو دا یو خبره هم سره خلاص وسنو دغه صفات کوم دي پدې کې د اهل سنت والجماعت عقیده کومه ده له اهل سنت والجماعت څخه ما سوا د یو څوکم د سنت عقیده دی ولري دا صرف واحد او اهل سنت والجماعت نظر او هغه اعتقاد د عقیده دا یو تفصیل درته کوم صفانیز د اهل سنت والجماعت باندې دغه د الله تبارک وتعالى صفات کوم دي صفات ثبوتيه د الله تبارک وتعالى سي حیات علم قدرت اراده سمع بصر کلام او تکوین دا د الله تبارک وتعالى صفات دي پر ذات د الله تبارک وتعالى باندې زائد دي وجود خارجي لري او له الله تبارک وتعالى له ذات سره تعلق لري دا اهل سنت والجماعت نظریه ده د دې مبارک نور سي تقریبا څوک عین ذات بوله څوک څه شی بوله څوک څه بوله وتاغد اهل سنت والجماعت نظریه کومه ده دغه نظریه ده او دغه نظریه په مطابق باندې پر دې باندې کوم دلایل دي دا باندې به ان شاء الله اولادین تاسو ته څلور قسمه دلایل پیش کوم یو دلیل سره هغه دلیل شرعي ده دوم دلیل سره هغه دلیل علمي ده یعنی فني دلیل به درته پر بیان کوم دریم دلیل سره هغه دلیل کشفي ده فکشف سره ثابت شوی دلیل او څلورم دلیل سره دلیل عقلي ده عقل سره هم عقلم دغه تقاضا کوي چې باید دغه رقم شکل دی وسی سر د خلاص دلیل شرعي پر دې باندې چې الله تبارک وتعالى صفات وجود لري او وجود خارجي لري د خدای په رضا سره تعلق لري پر دې باندې دلیل څه دی دلیل شرعي چې وجود خارجي لري تب ورته وایي چې الله تبارک وتعالى پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خدای پاک او د دې مخلوقات په مابین کې اویا زره حجابات نورانی او ظلمانی موجود دي د خدای او د مخلوقات په مابین کې څو زره حجابات موجود دي اویا زره حجابات موجود دي کچیر دا حجابات نه وای تجلیات ذاتیه او د الله تبارک وتعالى او د مخلوقات ټول شي کړي وای سوزلي بوای لدې حدیث څخه څه معلومیږي ګران دا ځنه معلومیږي چې د مخلوقات او د الله تبارک وتعالى د ذاتی تجلیات په مابین کې یو حائل یو پرده موجوده ده چې هغه مانع لدې څخه ګرځي چې تجلیات ذاتی د مخلوقات د احراق د مستلزم سي نو هغه پرده کومه ده دغه اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دغه د صفات وجود خارجي ده کوم شی چې حائل او پرده وي هغه ذات څخه باندې زائد وي لذات څخه زائد وي پوس ولې یو او بل وجود خارجي به هم لري نو کداغه خو څنګه دغه جوړېدلای شي سره په خلاصو ان شاء الله ها پر دې باندې دوه دنه سوالات دي یو دوه سوالات دي دا هم سجده کې ان شاء الله اولادین به ګټي نه دي اول سوال باندې دا کول کېږي ستا لدغه حدیث مبارکه او څخه د معلومي شي کچیر دغه صفات یو پرده یو حائل مابین کې د ذات الله تبارک وتعالى د تجلیاتو ذاتی او د الله تبارک وتعالى او د صفات مابین کې حائل جوړ نسی نو احراق براغلی وای نو د صفات کوم دي د الله تبارک وتعالى دا هم د علم وجوب څخه دي دا هم له چا څخه دي له علم وجوب د دې او د مخلوقات مابین کې حکم حائل نسته نو په دغه ورسره بیا ول احراق ناراض
احراق بیا په دې سره ولې ناراضي په تجلیات ذاتی او سر راضي په تجلیات صفاتي او سر ولې بیا ناراضي احراق هغه هم د علم وجوب څخه دي ته جواب دا ورکې ګران چې مطلقاً د عالم وجوب څخه د یو شی کېدنه دا مستلزمه ودی لرنه د سي عالم خلق دین او د احراق وکي عالم خلق هو عالم خلق ولی ځکه د عالم وجوب څخه کوم تجلیات دي او دغه اس یو قسم مناسبت له عالم خلق سره نسته هغه د اخراق ته مستلزم دي او هغه تجلی د ذات الله تبارک وتعالى ځکه د ذات ته خدای پاک سره د یو شی مماثلت نسته ليس كمثله شيء نو هغه اخراق ته مستلزم دي او د الله تبارک وتعالى صفات کوم دي دا د عالم وجوب څخه خودي خدغه یو نمونه د نمونو څخه په عالم خلق هم شی لري وجود لري مثلا د خدای پاک د صفات یو علم قدرت اراده سمع بصر دا د الله تبارک وتعالى صفاتونه دي د دغه یو نمونه د نمونو په دغه مخلوقات په دې کې موجود دي موای مثلا د عالم صاحب دا او دا خپل قدرت سره دا کار کړی دی شي اراده کړی دا سمع اوریدنه کلام او تکوین دا شان کوي کنه کوي دا انسانان هم کوي خدای دغه د نمونو څخه یو نمونه ده یو ذره برابر سمجھتے پویږي چې الله علیم خدای پاک عالم د دلته هم تاتم شی ول کېدلای شي عالم لفظ وای مولانا صاحب په دې سر خلاص نو یو نمونه موجوده سو یو مناسبت سره شی سو نو ځکه د خدای پاک د صفات او تجلیات چې کوم دي په عالم خلق احراق نه کوي او د صفات تجلی سره نه کوي ذاتی او سره مناسبت نشته لکه کوم مثلی شی نو هغه شی کوي احراق کوي دا سوال څه دغه جواب سره په خلاصوي دوم سوال ګرانه هغه سوالدار چې مخکې ماده درته ویلې